أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخی صورت کی آداب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو او هغه کې بیبیانو ته ویل شو چې توبه وباسئ ستاسو نه چې دا کومه غلطي وشوله. اوس په دې ځای کې مؤمنانو ته عامو مؤمنانو ته خبره ده چې مؤمنانو تاسو هم ځان د دې اور نه بچ کې او داسې اور چې د هغې خشاک چې دی دا د خلق دی، دا څوک دی؟ دا د انسانان دي. والحجارت او اصنام دي علیها ملائکتون په دې باندې مسلط دي فرشتې غلیظ الطبع علی الکفار دي شدید الاخذ لهم دي. خبره داسې ده چې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو قو انفسکم خپل ځانونه بچ کې و اهلیکم نارا او خپل اهل لرم د اور نه بچ کې، د څه نه بچ کې؟ د اور نه بچ کې. او امام بغوی رحمه الله په شرح السنه کې روایت را نقل کړی د عبد الله ابن عمر چې هغه وی فرمایلی د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت په ورځ باندې با د والدینو نه یعنی د مور او پلار نه دا تپوس کولی شي چې تا د خپل بچو تا سم لار د دین لار دا ولې نه وښودلې. چا نه به تپوس کېږي؟ د مور او پلار نه. نو بیا ځان ته سوچو کې چې تاسو په دې کې څومره کار کړی. وی د والدینو نه به دا تپوس کېږي. عبدالله ابن عمر صاحب وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د والدینو نه به د دې په باره کې تپوس کېږي چې تاسو ولې د خپلو بچو ته د نیکۍ لاره د سمې لاره نه ده ښودلې، او چې کم بچي په دغه لار نه یې تللی، مور او پلار ورته لار ښودلي، نو د هغې نه به دا تپوس کېږي چې تاسو ته خو مور او پلار لاره سمه کړې وه، تاسو ولې د نیکۍ په دې لاره نه تللی؟ د هغې نه به دا تپوس کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. نو مشران دې مو ګوري چې ما به یې د خپل زوی دپاره د دنیا په اعتبار څومره کار کړی دی، مې د کم حیثیت خاوند کړ، او دې خوا د دین په اعتبار سره ما د لپاره څومره کار کړی دی، دې مې د کم حیثیت قابل. بس سوچ په کار دی. یوه خبره. دویمه خبره دا ده الله وی ځان بچ کې د اور نه. دکه شان الله رب العزت د تقوام چې کله وای نو تقوام دغه ده چې اصل تقوا علما لیکي، صوفیای کرام هم لیکي چې اصل تقوا دا ده چې سړی د ګناه نه بچي. الله هم دې بچ کړي. او موږ په ګناهونو کې اخته یو. د نیکۍ کارونه که ډېر کې خو ګناه ورسره کوي نو دا ګناه دا نیکي خوري. بل بیا که دې خوا د ځان د ګناه نه بچ کې نو کیسه روانه. او ګناهونه مختلف دي. هره ګناه ده، غیبت دی، چغلي ده، منځ نه کول دي، زنا ده، بل څه دي بل څه دي بل څه دي. الله هم دې وساتي. او د ټولو نه غټه ګناه دا ده چې انسان منځ نه کوي. ځکه پس د اسلامه د کلمې نه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي وی د اسلام چې دی نو دا بنیاد دی چې ته کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله بیا وی چې واقاموا الصلاه واتاوا الزکات او و ایتاء الزکات. نو لومبانه پکې د څه خبره کوي؟ د مونږ. او نو قو انفسکم. بیا ته وګوره چې مثال په تور د سار نه راواله کاکان د سار ته مونږ کې او کنه کې ستا بچی مونږ کوي او کنه کوي. هغه ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب ډېره ښکلې خبره کوي.
هغه وای ته ول پراټه خو تیارې خزه دې لګیا ده دا لک مور لګیا ده وای دا زهر ول لومبني مور غوا لومبني د جهنم د خشاک نه بچ کا الله وی وقودها الناس والحجاره دا هلک به خشاکی داستا چې مونږ نه دی کړی نو ته د جهنم خشاکی ستا دې زوی چې مونږ نه دی کړی نو سترګې ورته پټاوه بل خبره بګی نشته جهنم خشاک دی بس لاندې وساتي ولې نه کې وای چې کله غم خادي راشي ساري چوله باسي وړیا کوته هغه خټېټ پاسې دي یا چې ستا کار راشي داغه لپاره خټېټ مضبوط پاسي ټیک ټاک پاسي هیڅ مسله درته نشته کاروبار مسله دی راشي د شپې ورته چې دی پاسي د سکول او د کالج لکان چې دی شپې رونی دا پرچو د بارا دا د اوس د 2-3 میاشتو خبره شپې رونی خلک د ساره منځونه مر سر کوي بیا ساره منځو کې خبره خو ورته ویم دا برقرار وساته زه صرف د شپې بیا مرونه وي خدا مونږ خو ساره کوي کن بیا نه کوي چې امتحان ختم شي پبجی تعالی کان شپې رونی خو د ساره مون نه کوي کرکټ ته شپې رونی خو د ساره مون نه کوي نو قو انفسکم دا څه کیسې خو نه دی قرآن چې بس کیسه را دا اسمان نارالو تا ته یو پاڼه درويشتو تا ته درويشته چې بس دا د موسی علی السلام کیسه را دا پلان کیسه را دا بس نه قرآن خو زمو ستاره لپاره قانون دی وای قانون دی زه دې ځان ته دې ځان په دې آینه کې وګورې موږ نه ګورو قرآن ته به طور قانون د سره ګورو نه الکه څه بس آسان مثال هم سری که چا درته ووایي چې بهی که دا مونځ دی ونه کړو د دې عذاب دی که دی وکړه ثواب دی نو یې مړه د جذباتي خبرې وکړه جذبات نه بهی ته ځان سره سوچ وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم وخت تا تاریخ تا کتلی څه دی حدیث جبرائیل ته وګوره چې کله په کومه شپه د معراج واقعه ذکر کیږي وغیرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ساره خلکو ولیدو نو په تندي مبارکه خټوي جمعات چې دی هغه چت چې دی بالکل چیتو خلک به ورسره لګیدو خټه به وی جمعات کې ای به چراتلنو ځان سر به اکثر غیا ما یا روړ دا هغه به واچول ځان ته چې دا خټو نشو داسې حالت کې به ایمون نه پرې خو منګ هر مشر سترګې پټي خپل بچي د ساره نه راپس یو ماشوم نه مې بل استا پوسو کوم مرته سټیم پاسې مون سبق ونه ویلس بجې پاسه نته په ایمان وایا مرته چې کله سکول ته زینو بیا چې دی ازیره لزان رسوم سکول ته اون دک بچی په دې راځو کې لس بجې پاسي او د ستون دا بیا وی پاسي نه ول نه پاسي سکول له خدا دې پاسي د غلط ازیره لزان نسی او دلته دا اهمیت ته په ذهن کې نه دی ورچولې کاکا تا ول د دې اهمیت اچولې دي خو په سوچو کې په خدای قسم چې سوچ وګ نه کوپې الکان دې په سوچو کې بنګ سره دا اهمیت شته چې د موبایل سکرین مات چې مونږ په جګړه کوو تمام سکرین خدا اهمیت را سره نشته چې یو مونږ صرف قضا وکړو په لکونو کاله بچ دې ته غو فخر په جهنم کې د دې را سره فکر نشته او جهنم را ته داسې خیر لکه وسلخانی ته دنه کې ګوروزه بس لکه سوچ پلار دا سوچ کوي چې زما زوی د خنه خ کاروبارو کې خنه خنو کوي دی تعلیم دی خو کې یو بل سر په ټکی نه په غټو سکولونو کې داخلو خره ته پته چې د ټاپ نالایق او خر دی همغه په مقابله کې د بل سره روان کړي چې به تعلیم به ته بس زه در باندې پیسې لګوم ته تعلیم وکړه سوې خبره مولسه کتلی وای چې سبا دا نه وای چې پلار را باندې تعلیم نه کړي چې کم از کم دا خو نه وای نو کم از کم چې سبا دام نه وای چې پلار راته د دین لار نه د خودلې منزل نه امرا پاسولې کاکا ارسل پاسی سکول له بټیم پاسی زمیدارې له د خوبې ورس قضا کی د ناله کې لګي خوبنه قضا کوي او چې صرف خبر د دین شنو پای کې مونږ چې دی بیا دغه شانل دی مونږ سره د یو پرچ اهمیت شته د پیاله اهمیت شته په ایمان نه وسټه روړی و دی بار پرچ پیاله مات کی یاد سه چلو کی تو ګوره چې تو ورته سسوي یاد چې دین د کور لوهی روکی څنګه در سره خو تا سره د دې بچی دا اهمیت نشته چې دې ټول رس په موبایل کې سکه ستا دا بچی د ساره منځل ولې تا سره په کوټه کې ملاسته کړ په کور کې ملاسته بل ځای خو نه د ملاسته ته منځل نشي را پاس
او دا هلک ولې که خدای پاک چې دې ستا نه په دغه سار کې سا واغېښتله نو چې مونځ دې نه کړی د کتابونو مسلمه خبره ده او په هغه حالت کې وفات شوې مونځ دې لاړ نو جهنم دې ځای دی. ولې موږ سوچ نه کوو دا ولې د مونځ د سارې مونځ له به یهودي او کافر راځي هغه به یې کوي څوک به یې کوي یهودي به وله راولي کرکټو ته د شپې چې ټورنمنټ وي په خدای قسم دا خلک ورته ترجمه قرآن پرېږدي خو ټورنمنټ ته ناست د قرآن نه زیات اهمیت ټورنمنټ ته ورکړه د قرآن نه زیات اهمیت چې دی د مونځ نه زیات اهمیت د دنیا کار له ورکوو لږ سوچ پکار دی الله وایي قو انفسکم ځان بچ که د اوره موږ وایو ورو دانګه سړیه لږ دا ښه د سړي سي ښه په سوچ باندې لږ انسان د فکر سوچ وکړي دې باندې تم سوچ کولی شي زم کولی شم دې کې دغه ته حاجت نشته په ایمان یو بنده دې پې سوچ وکړي خدای ته وګورئ سوچ پې چې ولې زه د سارې خدای مې ځان ته ولې نه ودرېد مونږ خو لا فرض نه کوو امام سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې کم کس تهجد نه کوي وایي دا د ده نه د ورځې ګناه کېږي خدای د سارې ځان ته نه ودرېد یا له نوافل دي ته فرض نه کوې لږ سوچ پکار دی مشرانو له هم سوچ پکار دی چې تا ولې دا اهمیت نه دی ورچولی بچي لپاره ټیک ټاک یې راپاسوه چې بچا دې وس رسي که کم راتاویږي خر یې هغه له مور ځخواله بس هغه ته مینت کوه او چې کم باندې ستا وس رسي ورته وایه چې زه پلار یم زما ته مخ نشي راړولی دا زما بچی دی به ماته ولي تا ولله تربیت داسې ټیک ټاک یې د لاسه راپاسوه یو دوه لته هم ورکوه منځلې راول کني ته به هم ورسره ګناهګار او چې هغه شپېتو کورونه نه ستا په دې کور کې دا کم نحوست پروت دی سمه رزمز نشته زنانه نه کوي په کور کې تا ورته تعلیم کړی دی تبلیغ دې کړی دی پویه کړی ده نه اوس بعضې ځایونو کې نرمي پکار ده بعضې ځایونو کې سختي پکار ده چې په نرمۍ نه کېږي سختي وکړه هېڅ هم نه کوو صرف بل ته ګوته نیسو دا پلانکې دا چل کوي ډنګرې دا چل کوي موږ خپله څه کوو الله دې ماتو کوشش پکار یا ایها الذین آمنوا او د ایمان خاوندانو قو انفسکم خپل ځانونه بچ کې صرف ځان نه و اهلیکم دا خپل اهلم ځان سره بچ کې خپل ښځم ځان سره بچ کې په دې باندې پرده لازمي کې داسې پړوني ورته مه پرېږده چې شل ګزونه د هغې پرده پکې ټوله ښکاري جامې پکې ښکاري ویښته پکې ښکاري چې مونځ پکې نه کېږي نو بارې پرده د کوم ځای نه کېږي و اهلیکم او زانونا ساته نارن او اهلمو ساته نارن د اورنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د صحیحین روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هر یو پتاسو کې مشر پیشوا دی حاکم دی د کور باره کې به تپوس کیږي د خپل رعیت باره کې به تپوس کیږي ته داسې به چې زمانه به تپوس نه کیږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 2 کالو شي ماشوم مانځه ته ودروي دا لاسو چې شي ځکه چې بیا شعور نیمه تورسي بیا نه کوي نو گزارم ته وباسه بیا ته گزارم وباسه چې د لاسو کالو شي بسترم جدا کا دا نه چې داستا بچی د نو دا به اوسم د مور سره چې دینو نږدې لاس نه بستر به مکمل جدا شری مسله ده وقودها الناس حشاک د دې به دا خلک وي والحجارت او اصنام به وي نو یا هو عام کاڼي مراد دي او یا هغه کاڼي چې د هغې نه بوتان جوړ شوي دي نو هغه به دغلته چې دا به خشاک وي علیها په دې جهنم باندې مسلط دي ملائکة فرشتي غلاظ غلیظ الطبع علی الکفار چې دا سخت دي طبیعتا د کافرانو دپاره خانو ته ولې ځان شکار کې شداد شدید الاخذ لهم سخت نیونکي دي د دې دپاره سخت نیونکي دي لا یعصون الله نافرماني نه کوي ما د هغه څه امرهم چې خدای حکم کړی دیو ته ویفعلون دي کوي ما هغه څه یؤمرون چې دي ته حکم کولی شي دي ته وایي کاکا له غوپه ورکانو دي ولا غوپه ورکي دا پکې نه کوي چې ور اړه مې په خپه کېږي نه سم مضبوطه غوپه ورکوي الله هم دې وساتي یا ایها الذین ای هغه کسانو الکه ولې مونږ کوي ته دغه راکړه سی ورته خدای دې توفیق راکړي نو دا څه بولې چې دا توفیق د خلک لاسو کې درکې چې ډوباوي خدا کسیز دې خپې دې سمې دي خدای د الله عقل درکړي خدای د الله پوهه درکړي دا خپل امر روان شو دا بچی دې امر روان کالک ته خپل امر روان شي ملګری دې امر روان ټول دا اوس زتلم دا ټول په دکانونو کې دا لکان ناسي دلته په ډاپو باندې ولاړ چې
چې ورته قرآن ته کېنه بیا ګرمي کېږي دکان کې بدن نه ناست 2-3 به ناست سب پټم شي پکې لا ته یا پټ د خدای نه به کم دی پټې خو الله دې معافي وکړي یا ایها دا وجه دار چې ته د خپل بچی خیال نه کې پمانځه کې چې زما بچی شته که نشته ته د دې خیال نه کې چې زما بچی شته که نشته پته یا ایها الذین ایها خلقو کفرو چې کفرم کړی دی لا تعتذروا اعتذار عذرونه مکوي الیوم نن ورځ د اوس عذرونه مکوي انما یقینا په خبره دا تجزونا بدله بدر کول شي تاسو ته ما د هغه څه کنتم تعملون چې کوم عملم کو یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو توبو توبه وباسه الی الله الله تا توبه نصوحا توبه خالصه اوسه پور د کاکا بچی زوی د نه را پاس منزل نه را پاسو باس د دینه تو پس توبه وباسه چې نن نه پس بزه د زوی را پاسو اوسه پور د پکور کې بوتان پراتو توبه وباسه نن نه پس بزه د پکور کې چې دا کوم بوتان لګیدلی دي دا ټول چې تصویر ته وړي دا کاغذ ته وړي دي شیزونه احتیاط پکاده لا چې هغه شو هغه خو بالکل بوت ته وړېدل دا به زه نه پرېږدم د دې نه پس به زه مونځ کوم دې نه پس به زه ذکر کوم الله وي توبه وباسي الله دې توفیق راکړي خالصه توبه وباسه خالصه چې بله خبره پکې نه الله دې توبه نصوحا خالصه توبې ته ویل شي موږ ولله کیسې جوړې کړي پلان کې شو ډنګرې نو یې خلکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی وی توبه څه ته ویلی شي خالصه نصوحا ورته وی الندامتو چې تخ پیمانه په تیر کار باندې چې دا مې څه غلطي کړې ده دا رانه ګناه شوی نن نه پس به ګناه نه کوم نن نه پس به ګیره نه واړم نن نه پس به دا باندې نه کوم چې نه داسې وواله معمول زمونږ خو چېرته مونه واله ستا هغې وواله د چای کې سنخلي او د چا ګیره چې دی ویښ کې وي او د چا هغه چې هغه غلط شي بلیډ تې لاندې لړ شي او د چا هغه د مشرانو هغه کشر خو لا پرېږده خیال پکار دی چې ګیره کې سپینو لګي بیا د هغې نه پسم پکې موږ لګیا یې وړه کوو یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو توبو الی الله توبه وباسئ الله تا توبه نصوحا خالصه توبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ځان جوړ کې عسا قریب دا ربکم چې رب تاسو ان یکفر عنکم وبری جوی تاسو نه سیئاتکم گناهونه تاسو کو تاسو توبه وباسلا نو تیر گناهونه بدرته الله رب العزت سکیا معاف کینو دوه قسمه گناهونه دی یو داری چې خالص تا او د الله په خپلو کې معامله ده نو هغه به ته په توبه معاف کې خو چې چا سره دی ظلم کړی دی زیاتې دی کړی دی چا نه د حق والدیا ورته بیا ورکې ښه دکه شان بعضې عبادات داسې چې د هغې ادا کول لازمي مونځونه در نه پاتې شوي روجې پاتې شوي زکات پاتې شوي هغه به م ادا کړې د هغې ادا کول هم لازمي دي دا توبه شوه عسا قریب دا چې ربکم رب تاسو علی رضی الله تعالی عنہ چې خالصه توبه دي ته ویل شي چې تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې بیا حدیث کې فرمایي چې خالصه توبه داره یو ندامت دی بل ورپسې داره چې ته دغه کار ل بیا خواله را نه شو داسې را نه شي څنګه چې پې ولشلی شي د یو څاروي نه دغه پې واپس دی تی ته نه ځي دکه شان چې ته واپس دی ګناه له را نه شي الله هم دې بچ کړي ښه او بیا د توبې دروازه بنده نه ده بیا وباسه خو کوشش به دا کوې چې ګناه له به بیا خواله نه ورځي خو که نه په خولې توبې وباسي او بیا چې دی عسا قریبه ده چې ربکم رب ستاسو ان یکفر عنکم چې وریجوي ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو ویدخلکم او داخل به کړي تاسو لره جناتین جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي یوم په دغه ورځ باندې لا یخزي الله النبي نه به رسوا کوي الله چا لره پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت داسې ورځ ده چې الله به پیغمبر نه رسوا کوي چې څوک په ایمان کامل وي هغه به وړاندې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای د شفاعت کوم الله به ورته ما بخلي والذین هغه کسان لره آمنو چې ایمان راوړ دي معه سره د چا د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لوی اعزاز دی ښه چې الله به موږ نه رسوا کوي د قیامت په ورځ باندې انشاءالله الله دې استقامت را نصیب کړي خو د خدای نه خو به غوښتلي که نه د دې دپاره خو به کار کولی که نه چې ته اسم نه کې خپل لاس نه ډکې او د دې ځای نه وایې چې مردان ته دې ورسم نو که بس لګیا یې بیا نو نورهم الله رب العزت فرمای نورهم اے صدقاتهم نور د صدقو د دوی یسع منډې به وهي لواندې منډې به وهي بین ایدیهم لواندې د دیونه و بایمانهم او ښي طرف د دیونه اے نورهم رڼا د دوی
یسعى منډې به وهي بین ایدیهم وړاندې د دیونه په پل صراط باندې و بایمانهم خلازون ته نو دا ایمان رڼا به ترې مخکې روانوي او د اعمال صالحه رڼا به ترې خلاص ته روانوي نو د هر چا به د رڼا خپل حساب وي چا سره به د نورانیت زیات وي چا سره به کم وي د پل صراط په پل به د هغې په مطابق بیا تیریږي نو دا منافقان به قرآن کې تیر شوي دي مخکې صورت کې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت فرمایي چې مؤمنانو ته وایي چې موږ ته هم لږه رڼا وکړې که نه نو دوی به لږ په مزه شي خو هغوی به ورسرې نه شي تللی الله به ورته وایي واپس شئ وایي دا مؤمنان به ورته وایي چې کوم ځای د رڼا ځای و د هغې نه ځان سره رڼا راوړئ دلته د رڼا ځای نه دی دا به ستاسو ته د خپل عمل چې دی څه میلاویږي جزا میلاویږي چې ښه او که بد وي نو الله فرمای چې رڼا د دوی دا بدینه مخکې وي او خلاسته وي یقولون وای به دا مؤمنان ربنا و رب زمنګا اتمم لنا پوره کې زمنګ د پاره نو بعضې علما وایي د دین هغه مراد دی چې چا رڼا کامله نه وي نو هغوی به دغلته سوال کوي ربنا او رب زمنګا اتمم لنا پوره کې زمنګ د پاره یا عامم تر راتلی شي دی بسوال وکړي چې خدای پاک زمنګ د نورانیت زمنګ د پاره پوره کې د رڼا پوره کې نورنا نور زمنګ لرا واغفر لنا وخدایا موږ ته بخنه وکړه انک یقینا ای خدایا علی تجدی کل شیء په هر څه باندې قدیر قدرت والی یا ایها النبی او پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهد الکفار جهاد کده کافرانو سره پس سره په توري سره والمنافقین او منافقانو سره پس سره په جبې سره واغلو ظالم ځکه د منافق قتلول دا منع دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عمر رضی الله تعالی عنہ اجازه وغوښته عبد الله رضی الله تعالی عنہ کوم چې دا عبد الله بن ابی پلار هم دغه نوم دا غزوی هغه هم اجازه وغوښته چې سید د خپل پلار چې دا قتلوم اجازه راکا منافق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه موږ د دې اجازه نه ورکو خلک به بیا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګری قتلې نو قرآن کې راځي چې کال دوه کې دی کال کې یو پیره دوه دی خامخا خپل منافقت خې والمنافقین او منافقان په دې سره پس جهاد وکړه په جبا واغلظ علیهم او سختی کوي په دیو باندې په جبا په لان او توان تنگوي چې د منافقت نه وړي و مأواهم جهنم او زید دي چې دی جهنم دی و بئس المصير ډیره بده ټکانه ده الله رب العزت موږ په خپل فضل بچ کړي یا ایها الذین آمنوا ایماندارو ځان بچ کې دا قو انفسکم ځان بچ کې خپل ځانون لره بچ کې واهلیکم او اهل لره نارن د اورنا وقودها الناس هغه حشاک د دغه اور داخلك تی والحجارت او سدي کانی دی علیها چې په دې باندې ملائکه فرشتي دي غلاظ سخت طبیعتا شداد سخت نیون کی لا یعصون الله دی نافرمانی کوي د الله نه کوي د الله تعالی ما په هغه څه کې امرهم چې ته حکم کوي و يفعلون دی کوي ما هغه څه یؤمرون چې ته حکم کول شي نو فرشتي نافرمانی نه کوي یا ایها الذين هغه کسانو کفرو چې انکارم کړی لا تعتذروا اليوم عذرنا ما پیش کوي نن ورځ انما یقینا په خبره دا تجزونا پورا بدر کول شي بدر کول شي ما د هغه عمل کنتم تعملون چې تاسو وکاو چې تاسو کوم عمل کړی دی یا ایها الذين امنوا اذا ایمان خاوندانو توبوا الى الله توبه واسي الله رب العزت توبه نصوحا توبه خالص الله رب العزت دې توفیق راکړي نو زړه کې الله ته سوالو کې چې خدای پاک خالصه توبه تا وباسما عسى قریب دا ربکم چې رب تاسو ان یکفر او برجوی لري بکی عنکم تاسونا سیئاتکم بده تاسو ويدخلکم او داخل بکری تاسو لرا جنات تجری من تحتها الانهار جنتون تجلان د عین بهیږي ولی یوم په دغه ورځ باندې په کوم ورځ د قیامت په ورځ باندې لا یخزي الله النبی نبر سوا کوي الله رب العزت چالرا پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا والذین هاکسان لرا آمنو چې ایمان راوړ دي معه سره د چا پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چا ترونه ویل دي چې څوک برستو ایمان وروړي الله دې استقامت را نصیب کړي
نورهم رڼا د دوی نور د دی یسعا منډې به وهي بین ایدیهم وړاندې د دونه و بایمانهم او خیر سایډ ته د دویونه یقولون دی به وایي ربنا ای رب زمونږه اتمم لنا پوره که زمونږ دپاره نورنا رڼا زمونږه واغفر لنا او بخښنه وکړه مونږ ته انک یقینا علی کل شیء قدیر ته په هر څه باندې قدرت والا دی یا ایها النبی او پیغمبر پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهد الكفار جهاد وکړه د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیهم او سختی وکړه په دو باندې ومأواهم جهنم او زید دیو جهنم دی الله دې بچ کی وبئس المصير او ډیره بد ټکانه ده الله رب العزت دې موږ په خپل فضل وساتي دا کتاب راکړه